که نه. لکه چینی یو قوم دی چې ته دې تپوس وکړې چې پلار نیکه دې څه و نو هغه به وایي چې چینی و. که د سیندي نه تپوس وکړې هغه به وایي چې سیندی و. که د ازبک نه تپوس وکړې هغه به وایي چې ازبک و. چې د پښتون نه تپوس وکړې چې پلار نیکه دې څوک و نو دی به اریان چې څوک به وایي چې یهودي و، څوک به وایي چې آریان و. نو موږ زموږ پلار نیکه هم لکه په دې دغه کې ما دا دغه کړه چې زموږ پلار نیکه موږ را روان پښتانه یو، موږ بل څه نه یو، بل قوم نه دغه نشته شي. نو کم کار چې جمیل خان کړی دی هغه پښتونخوا کې ډېر کم خلکو کړی دی. خو په دې کې زه یو په دې زمین کې خبره کوم چې مونږ خو دا شی ولیکو، حقیقت دا دی دې نه بهترین تحقیق او څېړنې چا نه دي کړي. خو بیا ضرور غټه کارنامه دا ده د جمیل خان چې دو یو په اول ځل زما په خیال په پښتو کې دو تاریخ په ساینټیفیک په یو ساینسي انداز کې مونږ ته وړاندې کړو. د دې نه دې پکې ډي ان اے ته لاړو او د دې نه مخکې په پښتو کې کم از کم زما د علم مطابق ساینسي تحقیق د پښتون په تاریخ باندې نو شوی. دا کومه په ویاړ سره کومه چې جمیل خان چې دا کم کتاب لیکلی دی دې تاریخ کې اگر چې په دې باندې هم ډېرې خبرې کېدی شي، زه د ډېرو خبرو سره هم اختلاف لرم، خو به حیثیت مجموعي دا میدان ته یو نوې ګټۍ دې راګزاره کړې وه. دا کتاب تاسو وګورئ نو دا داسې څېړنه ده چې دا ساینسي څېړنه ده او په ډېره ښه طریقه دی د ظفر کاخیل نه دی جدا تللی دی، د برق صاحب نه دی جدا تللی دی. دلته کې چې کوم تاریخدانان را روان دي د هغې نه دی هټ کې تللی دی او د باچا خپل یو اپروچ دی په هغې باندې تللی. دا کومې خبرې چې جمیل صاحب کړي دي، نو جمیل صاحب هغه خبرې چې ډول ډول د یوې نظریې شکل ورکړی، لکه په دې باندې د دومره زیات ځان کړولی دی او د دوی د لیکنې مطابق لکه دوی دا کم چې جدید طریقې کار دی د نت د هغې نه لکه دوی ډېره زیاته استفاده کړې ده. تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت ویستو او زموږ په دې پروګرام کې شریک شوي. ډېره مهرباني. څه خبرې کول غواړم، زموږ ډېرو مورخینو تاریخدانانو په پښتو کتابونه لیکلي دي او په هغې کې ډېر غټ غټ پوهان دي لکه سعدالله جان برق صاحب دی، کیرو دی او دغه دی بهادر شاه ظفر دی. نو هغوی ډېر ښه اپروچ کړي دي او دغه کړي دي، خو زما تحقیق چې دی نو هغه د ټولو نه مختلف دی. اکثر چې لکه زمونږ د خلکو په ذهنونو کې هغه زړې خبرې پردي دي چې څوک وایي یهودیان دي او څوک وایي آریان دي، نو چې سړی خبره وکړي نو هغوی د هغې خپل هغه نه چې کوم دی نو نه کېږي. خو زه د دې نظریو سره اتفاق نه لرم. لکه ځینې خلک وایي چې دا یهودیان دي، یو سړی و قیس نوم یې او د هغې 4 زامن و، بیټ، سړبن، کرلاڼي او ګورغوشت. بیا دا سړی چې دی د قیس دی لاړو پیغمبر علیه السلام خواته، هلته کې اسلام قبول کو، مسلمان شو. د دې نه مخکې چې کوم دی نو په دې علاقه کې پښتانه نه و. نو زه د دې خبرې سره اتفاق نه کوم ځکه چې پیغمبر علیه السلام د 6مې عیسوي سړی دی. نو شیخ بیټ چې دی نو د قیس چې دی نو که دی د پیغمبر علیه السلام د وخت سړی نو دی خو بیا د 6مې سړی صدی شو او د هغې نه مخکې چې کوم دی نو د پښتنو څه تاریخ نه و یا پښتانه نه و. حالان کې د دې نه مخکې د پښتنو ډېر غټ تاریخونه موجود دي او سایرس چې دی خسرو هغه چې په بیاستون کې کم لیکلي کړي دي نو په هغې کې په پښتو هم لیکلي کړي دي. لکه هغه چې دی نو د نن نه 3000 کاله مخکې دی هغه په پښتو خبرې کړي دي. نو څنګه مونږ ووایو چې پښتانه د 1400 سال نه په دنیا آباد دي؟ نو دغه خبرې چې کوم دی نو هغه تاریخ هم نه مني او دغه هم نه مني. بل دا چې په هغې زمانه کې کله پیغمبر علیه السلام دغه کو نو پښتنو خپل حکومتونه وو په غور کې، په سیستان کې، په مرو کې
غټ غټ حکومتونه او په هغه وخت کې په یمن کې هم د یمن حکمران چې وو هغه هم بازان نومي پښتونو نو په هغه وخت کې پښتانه ډېر غټ قوم او کله چې د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې او د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې عربیانو د پښتنو په علاقه حمله وکړه نو پښتنو یې په غټ تعداد کې مقابله وکړه نو څنګه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو پښتونو او بیا د اصحابو په زمانه کې دومره پښتانه چې عربیانو له شکست ورکړو عربیان په جوړه باندې مجبور کړه نو دا کیسې سره بل د يهوديانو قصه دا کوي چې یو سړی او هغه چې کوم بختنصر نومي و د عراق باچا و هغه چې دی نو په یروشلم حمله وکړه او د اسرائیلو 10 قبیلې راوستې دلته کې آبادې کړې د هغې نه مخکې دلته کې نه پښتانه او نه پښتو ژبه وه خو چې هغه 10 قبیلې رالې نو دلته کې چې کوم دی نو پښتانه جوړ شو نو دا خبره هم غلطه ده ځکه چې دغه نه چې کوم دی مخکې هم بخت نصر نه د پښتنو تاریخونه موجود دي د پښتنو خپل حکومتونه د بخت نصر په بوج کې په خپله باندې مورخین لیکي چې پښتانه د کرایې د فوجیانو په حیث باندې شامل وو بل بخت نصر چې دا دغه راوسته یهودیان نو زیات یې په عراق کې آباد کړه نو دلته کې هم آباد کړي خو زیات په عراق کې آباد کړي او په پښتونخوا کې یا په دغه پښتنو په علاقه کې چې کم کسان آباد کړي هغې له د هغه امیر بونجي ناران په هغه وخت کې د پښتنو باچا و امیر بونجي ناران هغه یهودیانو له جدا دغه ورکړې وه علاقه ورکړې وه په هغې کې به اوسېده او کله چې سایرس باچا شو خسرو چې ورته مونږ وایو نو هغه د عراق هغه یهودیان واپس ولېږل او صرف د پښتونخوا په هغې کې لږ ډېر پښتانه پاتې شو خو هغې له د پښتنو باچایانو جدا ځای ورکړی بل دا ده چې د یهودیانو نه راتلو نه مخکې دلته کې پښتانه نه وو نو هغوی بیا د پښتنو ژبه څنګه زده کړه خپل عبراني ژبه یې پرېښوده د پښتنو ژبه یې زده کړه او خپل مذهب یې پرېښودو او د پښتنو مذهب یې اختیار کو خپل ډي ان اے یې چینج کو د پښتنو ډي ان اے یې خپل کو حالانکې د هر قوم او د هر نسل جدا جدا هپلو ګروپي لکه تا ته یو سړی ووایي چې د بیزې نه ګډه پیدا شوه نو دا ساینس نه مني ځکه چې د یو سپیشي نه بل سپیشي نه پیدا کیږي داسې د یو نسل نه بل نسل نه پیدا کیږي د پښتنو خپل هپلو ګروپ دی R1A ورته وایي او د یهودیانو خپل هپلو ګروپ دی چې نو یو هپلو ګروپ چې دی نو هغه بل هپلو ګروپ نه دغه کیږي د یو نسل نه بل نسل نه جوړیږي دا ساينس نه مني نو داسې لکه دا اول ما چې به د پښتنو کوم تاریخونه کاته د خلجیانو کوم تاریخ نو هغه یوه قصه یې به لیکله چې دا یو عربی شهزاده راغلی و غور ته د پښتنو سره اوسېدو او هلته کې یوه پښتنه جینۍ وه بیبي متو نوم و د هغې سره یې واده وکړو او د هغې نه یې بچی وشو نو د هغې نه یې غل زوی نوم کړو او د هغې غل زوی په وجه باندې دا غلزیان شو نو هغه بالکل لکه پښتانه داسې چې یو سړی برایي راغی او د هغو د جینۍ سره زنا وکړه بیا هغو پرېښود او هغې خپله قبیله کړه دا اصلي لکه دغه منګړت کهانیانې دي اصلي دغه چې ګوري تاریخ نو هغه لکه غلجیان چې دي نو دا د پښتنو د ټولو نه طاقتوره قبیله وه او څومره قبیلې چې د پښتنو دي دیو د وسطي ایشیا نه دې غلجیانو راویستي دي او دا غلجیان بیا چې دی نو دې قازقستان والا او دې سپید هنس دیو راویستلي دي نو کوم تاریخونه چې وو نو که اوس چاته ویل لکه زموږ پښتانه هغه زړې دغه کوي لکه اوس هم که چاته ووایي چې د دنیا ساینسدانان دغه ته وخته سپوږمۍ ته او پښتنو ته کوي چې د دنیا څنګه ده وایي دا د غایب اخکر ولاړه نو حقیقت دغه کول غواړي چې یو تیوري ته پیش کړي چې یاره دا ساینس مني ضمیري مني تاریخي مني
غټه دغه زمونږ دا ده چې د پښتنو کم په خپل تاریخونه لیکلي دي هغه ټولې زړې قصې لیکلي دي نورو قومونو چې لیکلي دي نو هغوی د پښتون ذکر د پښتون په نوم نه دی کړی لکه عربیانو چې د پښتنو تاریخ لیکلی دی د اسوار په نوم یې لیکلی دی یونانیانو د سایتن او د ساکا په نوم باندې لیکلی دی هندوستانیانو چې دی نو هغوی اول د اساکینی په نوم لیکلی دی بیا یې د پټان په نوم لیکلی دی او د روهیلا په نوم لیکلی دی او دغه چې لیکلی ایرانیانو نو هغه اول د اسوان په نوم باندې د پښتنو لیکلی کړی بیا د افغان او په اخر کې افغان کړی دی د اسوان نه افغان کړی دی د افغان نه افغان کړی دی او د پښتنو تاریخ چې دی چې د ایران تاریخ ګوري لکه د کم قوم تاریخ چې ګوري نو لکه دا غر چې کني نو تا د به کې د سرو دغه میلاویږي نو چې د کم قوم ته تاریخ ګوري نو تا د به کې د پښتنو متعلق دغه میلاویږي معلومات او هغه چې کم دی نو د پښتون په نوم به نه ګوري ته چې ګوري د عربو تاریخ ګوري عربي ګوري ته د اسوار ګوره نو د پښتون به تا د په عربو کې پوره تاریخ معلوم شي چې یاره اسوار کله راغلی دی او څومره دغه کړی دی یا چې د هندوستان ګوري نو د پټان په نوم ګوره یا چې د ایران ګوري د افغان په نوم ګوره یا چې د یونان ګوري نو د سایتین او د ساکا نوم ګوره نو په مختلفو په نورو نومونو باندې د دې خلکو ذکر کړی دی نو دې خلکو د خپل تاریخ پته نه لګي یاره وایي د اسوار به څوک او د سایتن به څوک د پټان به څوک او د افغان به څوک دا ټول یو قوم دی د دې پښتنو تاریخ دی خو هر قوم په مختلف نومونو باندې کړی دی او دا داسې یو قوم نه دی چې یا یهود یا دغه راغلي دي دا غټ غټ قومونه دي او د هر قوم چې دی خپل حکومتو لکه د دغه چې کوم دی زمونږ د خلکو لیله چې درته ما وویل دلته وه د سوري لودي چې دی د دیو حکومت ته به زاکستان وی زاکستان یا داستان هغه د کیسپین سمندر په غاړه وه د کیسپین سمندر نه جنوب طرف ته وه نن سبا د ایران علاقه ده د دیو ملک د یو ملک د بل ملک په منځ کې د زرګونو میلو فاصله وه دیو د یو بل نه په زرګونو میلو لرې وه په دغه شي ده خو بیا لکه چې کوم دی د دیو په منځ کې دښمنۍ شوې یا دغه شوې نو دغه ځای نه راووته افغانستان ته راغله نو ما دا کوشش کړی دی چې زه پښتنو ته خپل حقیقي تاریخ ورسوم او هغه چې کوم دی دا کومې قصې چې دي دا دغه چې دي چې دې نه دغه شي افسوس دا دی چې نن سبا د کتابونو شوق څوک نه کوي کتاب ته ګوري که زه چاله کتاب ورکړم هو زه ته بیا تپوس وکړم کتاب دې کتلی ویره چې وزګار شوی نه یم نو دا کتاب کاته پکار دی په دې کې ټیک ده زه انسان یم زمانه به غلطۍ شوي خو یو لاین مې دغه کړی دی پکار ده په دې کې لکه پارتین یو قوم او پهلوي ورته وایي هغه نن سبا په ایران کې دي خو هغه و پښتانه دغه لکه د هغو باچا او رضا شاه پهلوي یا پهلوي هغوی نن سبا ټول په دغه کې دي په ایران کې دي او هغوی فارسي وایي پښتو تېره شوې ده هغه اوس ځان ته فارسیبان وایي خو انګریزانو په پښتنو باندې ډېر غټ کار کړی دی غټ کار دا دی چې د پښتو کم دغه دي ټکي دي کمې نښې دي هغې راغېستې دي د هغې نه دغه جوړ کړي چې د دې نښې نه الف جوړېږي د دې نه بي جوړېږي دا د ت دغه ورکوي نو دغه ډېر ګران کار و هغه انګریزانو کړی دی یو انګریز دی میکنزي نومي دی هغه پې ډېر کار کړی دی یا هغه لګېدلی دی د پارتین د پهلوي پښتو چې کوم دی نو د هغې ډکشنري جوړه کړې ده چې پهلوي دا ژبه وه بیا د هغې څه ټکي چې کوم دی نو ما